بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امین خټک خبرې کوم د واحد انټرنیشنل ټریول اینڈ ټور د طرف نه لونخوړ برانچ. زمونږ یو څو ماده ګوډې خبرې دي تاسو سره شیر کوم د دې عمرې او د دې ټیکټ باره کې. نن سبا د عمرو د ریټونه ډیر زیات تیز شوي دي، نو د دې باره کې او د دې ټیکټ باره کې تاسو سره څو خبرې کوم. د عمرې پیکیج زمونږ ډیر مناسب او د نورو ایجنسو په نسبت ډیر مناسب دی. تاسو لپاره د دې تعارف په دې کوم چې تاسو دلته زموږ د دې ایجنسۍ وزټ لاول کوئ، بیا د هغې نه پس تاسو بل ځای کې ته ځئ. نو زموږ یو پیکیج داسې چلیږي چې 3000 روپۍ یا 2500 یا 2000 3000 په منځ کې تاسو ته به زه د خپل مزدوري ساتم. باقي به چې کم د ټیکټ ریټ دی، کم د ویزې ریټ دی، د عمرې ویزه چې په څو لګي او کم د اکاموډیشن دی، دا به تاسو ته په هغه ریټ باندې چې په کم باندې د سعودي ګورنمنټ کم زموږ اګریمنټ شوی د هوټل سره یا د کم ایرلاین د هغې سره. نو باقي به زه تاسو نه د هغې نه علاوه 2-3 روپۍ خپله حق حلاله مزدوري ساتم، اضافي به پکې بالکل څه نه وي. د هغې به زه ستاسو په ورځ د قیامت ذمهوار یم. تاسو بل ځای هم تپوس کولی شئ چې څه قسمه داسې خبرې، نو تاسو لومړنی زموږ دفتر وزټ کوئ، زه به مو پویوم. بعضې کسان پوه دي، بعضې کسان ناپوه دي. زموږ زمیندار خلک یو دلته د دې کلي علاقو پوهېږو نه. بعضې داسې ټریول ایجنسو ته ورشو، هغوی مونږ غواړي راواړي. نو تاسو دپاره دا زما یو ریکویسټ دی چې اول ځان پوه کوئ، پس د هغې بیا خپل کار کوئ. او زما پکې خپل د مزدورۍ هم یو سوچ شته، خو دویم د دې خپل کلي علاقې زموږ د لوکل خلک به تلل شیرګړ ته، کاټلنګ ته، تخبې ته، مردان، درګۍ دې علاقو ته. نو هغه خلک خو زموږ د کلي د خلکو سره پېژنګلو نه وه تلل. مونږ دا خلک مونږ ولوبئ راولوبئ. نو د هغې په وجې باندې مونږ دلته د خپل برانچ کولاو کړی دی. زموږ هیډ آفیس په بلیو ایریا اسلام آباد کې دی او زموږ دا لوکل دلته برانچ دی. نو دا به ستاسو مهرباني، تاسو راول وزټ کوئ، تاسو به پوهیو او خپل چې څونه په دې باندې خپل کاسټ راځي هغه به درته مخې ته ایږدم. د هغې نه پس به زما دا 2-3 روپۍ ښکاره مزدوري وي، دا به تاسو ته ښیم. بل د هغې نه پس زموږ د کم د دې کلي علاقو کم د نږدې خلک دي، نو زموږ غریبي ده، د علاقه کمزورې ده. نو د دې دا خلک په سعودي، دوبۍ او ملیشیا او دلته د مزدورۍ له تللي دي. نو خدا نخواسته داسې څه مسله راشي د چا افودګي وشي، نو هغې له چې راځي یا د چا سره د ټیکټ مسلې یا ورته نه میلاویږي یا بل څه، نو دا زما به د خپل علاقې سره یو خصوصي یو آفر دی، یو خصوصي د اخلاص او د مینې نه درته د ډکه خبره کوم چې د چا داسې د ټیکټ څه مسله او راځي په فودګۍ باندې، نو مونږ ولیدل ډېرې مسلې، نو هغه بیا اکثر په لاره کې شل ښې بدې راځي. نو تاسو ته به دا ټیکټ د دې ځای نه به زه درلېږم او تاسو چې دلته راشئ خپل غم عذر کې د هغې نه پس به بیا ما ته پیمنټ کوئ. صرف په ټیکټ کې به تاسو نه 500 روپۍ زما خپله مزدوري دا به درنه ساتم. زه به ستاسو د مجبورۍ نه غلطه فایده یا ستاسو مجبوري به نه کیش کوم. نو دا زما د خپل لوکل علاقې دپاره د خپل د زړه د اخلاص خبره درته کوم. دا تاسو ټرای وکړئ، تش د وینا به نه. او باقي د عمرې د پیکیج خبره ده، نو اکاموډیشن کې نن سبا د زیات تر خلک خو غریبانان خلک یو د دې کلي علاقې پوهېږو نه، نو په دې اکاموډیشن باندې مونږ دوکه کوي را دوکه کوي. نو دا به مې تاسو ته ضروري او د دې عزیزولۍ او د دې خپل کلي یو درخواست دی چې په دې ځان پوهوئ. کیدای شي تاسو دا نور خلک پوهېږي یا نه پوهېږي، الله علم دی، چا باندې بلیم نه لګو. خو تاسو دلته د دفتر وزټ کوئ، زه مو پوهیوم. زما سر مازغه ډېر زیات دي، دا ټینشن به نه لئ، ما ته هېڅ تکلیف نشته، زه به مو پوهیوم. که څوک وزټ نشي کولی، راتلی نشي، نور څه وزري، نو بیا بېشکه تاسو زما په دې کنټیکټ نمبر باندې رابطه کولی شئ. شپې 2 بجو پورې زه ایښی یم، ما ته څه مسله نشته، تاسو رابطه کوئ، زه به مو پوهیوم. باقي رزق آسماني دی، پوهه زما کار دی، تاسو له کار ستاسو دی. مخکې کوم ځای کې نه ځئ څنګه ځئ، خو زما د دې خبرو 2-3 ماتې ګوډې خبرې مې تاسو سره وکړې. زما د دې مطلب دا دی چې دا لوکل کم زما د لونخوړ علاقې دا کم نږدې راوند اباوټ کم خلک دي چې دا پوهه کم زما د پوهې غرض دی. باقي عمل او نه عمل ستاسو کار دی. پوهه د زه بدله پوهه در کومه، باقي بیا چې د هغې نه پس تاسو کوم ځای نصیبوي او څوک چېرته نه ځئ، نو هغې باندې به
او منیان نه نو دا یو څو ماته ګوډه خبرې وي دا مې تاسو سره وکړلې. زموږ برانچ دی په میاسي چوک کې چیل روډ باندې جانخیل پلازا لونخوړ. نو تاسو وزټ کوئ. هغې نه پس چې نه پوهېدی بیا هم رنګ کوئ بیا هم کوئ. زه په دې نه تنګېږم او ستاسو د سهولت لپاره مې دا برانچ کولاو کړی. خپل مې پکې 2 پیسو مزدوري هم څه شته خو کوشش مې زیات د دې خپلو کلي علاقې د سهولت او د خیر ښېګړې په سوچ باندې مې دا یو برانچ کولاو کړی. دا مې دې دپاره دا ویډیو دا یو څو خبرې کولې چې تاسو پوه شئ او تاسو ته د دې علم د دې هر څه باره کې علم وشي. باقي نور خو پکې داسې څه خاص شته نه او چې بیا هم څه مسله وي نو زما په نمبر رابطه کوئ. ډېره مهرباني. والسلام.